مظاهرې کړي دي په دغه کې شب قدر تنګي او 400 تحصیل کې بېلابېلې دستوري شوي دي بېلابېلې مظاهرې شوي دي د دې نه پس بېګا ناوخته پورې د پاکستان تحریک انصاف دغه کارکنان موټروی انټرچینج ته تللي دي اولته کې هغه موټروی انټرچینج په مکمله توګه باندې سوځولي دي پرون چې کله د عمران خان د ګرفتارۍ اوازه راغله نو کارکنان راووتل ځای په ځای ټایرونه بلکې ورونه ورته بند کړو او ورسره روډونه په مکمله توګه بند کړو پرون هم کاروباري خزراتو ته ډیر زیات مشکلات ورپیښو نن په 400 کې سرکاري او نجی تعلیمي ادارې په مکمله توګه باندې بند دي او د میټریک اگزام هغه هم د یوې هفتې پورې ځنډول شوی دی دا مخال په 400 کې بالکل پرامن حالات دي کاروباري جون روان دي او کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې دي یا عہدیداران دي هغه د صوبایي صدر په وینا باندې ثوابه انټرچینج ته تللي او د هغې نه پس په چې کوم دی نو بیا زی اسلام آباد ته موږ سره دلته کې ملګري موجود دی او د هغه نه هم پوښتنه کوو چې هغه سره څه معلومات دي دغه نن انټرچینج دوی دوره کړې ده کتلي دي څه به وایي په دې مقابل ډېره مننه علف خان شیرپو صاحب یقینا چې کله پرون د عمران خان د ګرفتارۍ اعلان شو نو په شب قدر تحصیل په تنګي تحصیل او په 400 تحصیل کې دغه احتجاجونه وشو خو بیا د هغې نه پس هغوی ته یو اډر وشو چې تاسو راشئ 400 ته ټول 400 ته چې هغوی بیا لاړل بیا انټرچینج ته تللي او انټرچینج ته نن چې موږ لاړو نو هلته صرف پولیس موجود دي د انټرچینج روډ مکمل بند دی لکه موټروی بنده ده او هغه ځای کې چې کوم هغه بوتونه و کوم ځای کې چې باید هغه ټیکټ ورکوو ټیکټ راغشتل هغه ځای نه مکمل سوځېدلي دي پولیس ولاړ دي او نور په 400 کې امن و امان دی دې وخت کې صورتحال دا دی چې هېڅ قسم احتجاج نشته د 400 خلک چې کوم دی هغه ثوابۍ ته روان دي هلته به فیصله کوي چې کوم طرف ته تګ دی دغه د هغوی د طرف نه دې وخته پورې کم معلومات راغلي دي دغه ډېره مننه دا مخال د دغه کارکنانو دغه غوښتنه ده چې عمران خان صاحب دې رها کړي شي